بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بغزاد دانش یم او دا مهال زه پېښور کې یم، پېښور آغوز سنټر کې یم. آغوز سنټر کوم چې د الخدمت زیر اثر زیر نگراني او اداره ده. په دغه اداره کې د ماشومانو د یتیمانو ماشومانو لپاره هغه ماشومان چې هغه بېوزله ماشومان دي د هغوی لپاره د هغوی د تعلیم ډېر بهترین انتظام وي په هغه کې. ما خوشحاله شوم چې زه راغلم. ما په خپله ډول زه خوشحاله یم چې ډایرکټر صاحب ظهور صاحب زه ډېر بریف کړم. هغوی ما ته د مختلفو سیکشنز وزټ راکړو، زه ما ته بریفینګ راکړو. د دې نه وروسته زه بیا د ماشومان سره شخصي نشست زما وشو. د هغوی نه ما څه شعرونه واورېدو، ما ورته شعرونه وویل، ما ته یې وویل. د هغوی د تعلیمي د تعلیم باره کې ما د هغوی سره خبرې اترې وشوې. د هغوی د راتلونکي باره کې ما د هغوی سره خبرې وکړې او د هغوی د شخصي ژوندون نه لږ ډېر خبرې شوم. د ابزرویشن وشو، ما ولیده چې دا غوښ دا هم د مور غېږ ده، هم د پلار غېږ ده، هم د دیندار غېږ ده، هم دا د یار غېږ ده، هم دا د دوست غېږ ده. نو دا مکمل غېږه ده. او زه خوشحاله شوم چې د وړو د بهترین د تعلیم سره سره د هغوی اخلاقي تربیت دې تر څنګ د ټول نه ښکلې خبره د هغوی دیني تربیت د هغوی هر قسم لیول باندې د هغوی چې کوم ګرومینګ کېږي. زه چې لاړم د هغوی هغه ډاینینګ هالز ما وکتو، د هغوی چې کوم سیسټم دی د هغوی بیډرومز ته لاړم، د هغوی هاسټل مې وکتو، ټول سیسټم مې وکت. نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا ماشومان هم خوش قسمته دي چې په آغوش کې دي. هغه سوچ هم ستاینه کوم، هغه کسان به ممکن دغه مشران به اوس د خاورو لاندې، خو زه دغه سوچ ستاینه کوم چې دومره ښکلی سوچ یې راوړی. چا چې هم دا سوچ د آغوش دا سوچ دې خیبر پښتونخوا ته راوړی دی، پاکستان ته یې راوړی دی. نو الله دې هغوی ته اجرونه ورکړي. زه د خپلو لیدونکو نه اورېدونکو یو خاص کوم چې تاسو آغوش سنټر چې چېرته وي، دا په خیبر پښتونخوا کې مختلف ځایونو کې دي، هلته یې وزټ کړئ او خپله ستاسو چې څنګه کومې همدردیانې وي، ستاسو سرمایه وي، ستاسو زکات وي، ستاسو خیرات وي، زما د علم مطابق، زما د ګرځېدو مطابق، زما د خپل ایکسپوژر مطابق زه وایم که د خیرات، د زکات، د صدقې یا د دې نه علاوه د مطلب د پیرزو بهترینه کومه ذریعه ده، بهترینه کومه اداره ده، بهترین کوم ځای دی، دا زه ایمانا دا خبره کوم چې دا دغه آغوش سنټر دی. او دې دپاره زه یو ځل بیا دا ریکویسټ کوم چې آغوش د الخدمت چې څومره هم پروګرامونه دي، په کوم ځای کې هم پروګرامونه دي، ډېر زیات ښکلي پروګرامونه کوي. د هغوی پروګرام ډېر منظم وي او د هغوی حق واقع چې حقدار ته رسوي. ما دلته وزټ وکړو، دلته په یو ما خپلو لیدونکو نه درخواست کوم چې خامخا د هغو سره په څه نه څه طریقه کې مرسته وکړئ. ډېره